بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. درود شریف وی اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه. سورة البقرہ اول سپارہ دا 20 نمبر آیت دے 27 نمبر آیت دے. مخ کے آیات مبارکو کے اللہ کریم د نیکانو خلقو د پارا نعمتون ذکر کړل او بیا مثال بیان کړو. اللہ کریم فرمائی زچ قرآن کی کم مثال بیان کم وما یضل به الا الفاسقین، نو فاسقان خلق پا دی مثال سر گمراش زکا چیغی اعتراضو نو کی. اس دی مخ کی آیات کے دا فاسقانو صفت بیانی چی فاسقانو کی کم کم صفات دی. الذین ینقضون عہد اللہ، کم خلق چی ماتوی وعدد اللہ تعالی من بعد میثاقه دا غید پخوالی نپس ویقطعون پریکوی ما امر اللہ به اغتعلق چی حکم ورکڑو اللہ تعالی ان یوصل دا یوزے کولو ویفسدون فساد خوروی فی الارض پزمکا کی اولئک هم الخاسرون، دا خلق دی تاوانیان. اللہ کریم فرمائی چھ فاسقان اغا کسان دی چھ اللہ کریم کما وعدہ ورسر کرے دا اغا وعدہ ماتی. وعدین مراد بعض علماء فرمائی چھ عالم ارواح کی کما وعدہ اغسطلے شوی و چھ الستو بربکم زستاس و رب نیما لطول انسانانو ویلی قالو بلا یا اللہ تزمورا بے دا وعدہ دنیا دا چرالن وعدے ما تکڑا کرنا دیرو خلقو ویلی من خودے نمانو او چه کمی منی آغا دا خودے نمانی آغا دا اللہ حکمون نمانی نپورا کئی کر. او بعض علماء فرمائی الذین ینقضون عہد اللہ، دا اللہ تعالی دا وعدین مراد اللہ تعالی حکمون دی، دا اللہ تعالی شید حکمون دی چکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک باندے ہو دا قرآن عظیم و شان کے اللہ کریم منگتا فرمائی لی دی چھ دا سے اوکا یو دا سے مکہ ہوئی. نو اللہ کریم فرمائی چھ دا فاسقان دا اللہ تعالی دا حکمون ماتی، مز نکی، مز کی سستی کئی، نیک اعمالو کی سستی کئی، پردے حق ادا کولو کی سستی کئی، او دا سے نور چکم اعمال دی پاقی کی سستی کئی. نو دین دا مراد دی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پس دا مضبوط والینا چی کلمہ دوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نو خبر دے پخو مضبوط اکڑا. سڑی نکاوش والا یو سڑی نو چی کور تراغے نو سورزو بس خزا ورطوئی چی اوڑا راوڑا او چینی ختم شوی چینی راوڑا او غوڑی راوڑا نو دا خوی ما تا نو ویلی پکی ہوئی ما تا خوی چی قبولا دے دو قبولا دے نو ما چی بلکل میں پدوانو سترگو قبولا دا خدا خوی ما تا پکی نو ویلی سنگا جی دا خوی ما تا پکی نو ویلی. حالانکہ پا آغا چی تکل اقرار کے لگئے چی ما تا دا نکاح قبول دا تا دا طول زن اقرار اکڑو چی زبا دا خزی طول خرچہ برداشت کوما، زبا دا خپلو بچو طول خرچہ برداشت کوما، دا تال تا وعدہ اکڑلا او مولیان خدا بانے دریزلو وی اون تختی بیا. نو دقرنگی اللہ کریم چکلا انسان ایمان روڑ مسلمان چون دا وعدہ اللہ سر اکڑا چی خدا پاک زبستا طول حکمونا مانا ویگا سوئی چی ما خو ندی ویلی زبا طول لا الہ الا تا او ویلی
کته منی او کنه منی او کنه الته دی ویلی دي چې الستو بربکم قالوا بلا تزمو رب تا ټول اقرار کړی دی او بل څه کوي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ایصال یو ځای کولو ته وایي څه ته وایي یو ځای کول یعنی رشته داري خپلو کې جوړه کوي الله تعالی فرمایي د یې ماتوي رشته داري څومره لوی اهمیت دی په شریعت کې د رشته دار ډېر لوی حق دی ډېر زیات حق دی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا رشته داري به قیامت په ورځ د الله د عرش پورې ځوړنده وي او آواز به کوي یا الله چا چې زه جوړه کړم خدای پاکه ته خپل رحمت سره جوړ کړه او چا چې زه تور کړم یا الله ته د خپل رحمت نه جدا کا او توړې کا څومره خیرې دي اوس دا رشته داري او رشته داري مونږ په لږو لږو خبرو باندې پریږدو تر زامنو سره رونو سره تر زامن خو وروسته رونو سره خویندو سره په لږه لږه خبره باندې معمولی مسله باندې رشته دارانو سره رشته داري ختمه دا ګناه کبیره ده دا ډېره سخته ګناه ده شریعت ټول نه زیات حق رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کړو وی کدا صدقه او خیرات ز خپل رشته دار ته ورکم بیا یعنی هغه ذهن کې دا سوال چې دا رشته دار ته نه ورکوم پردي ته به ورکوم لکه زموږ څنګه ذهنونه بعضې خلکو جوړ دي نو دوانو جهانو سردار ورته فرمایي چې بیا د الله تعالی دو اجرونه درکوي یو د صدقې او بل د رشته دارۍ پاللو نو د زکات او د خیرات ټول نه اول حقدار څوک دی زموږ رشته دار قریبي رشته دار زموږ خپل رور زما خپله خور زما تره د تره زامن دقه دا رشته داران ټول نه نږدې دي نو د زکات او د خیرات هم دقه خلک حقدار دي نو ويقطعون ما امر الله به ان يوصل یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي جزه د خپلوانو سره خپل ولی پالما او هغه ما سره نه پالي زه هغه لورزما او هغه زما کور له ناراضي دوانو جهانو سردار فرمایي کته په خپل خبره کې رښتونه ته د هغه په خوله کې ایری اچي لګیای وي هغه به ذلیل شي ذلیله چې ته خپل خبره کې رښتیا نو رشته دارۍ ډېر لوی اهمیت دی که خیر دی که درله تا د لور رشته وغوښته او تا له در نه کړه نو بس خیر دی که څه خبره خو نشته که نه زموږ پښتانه خو د انا مسله جوړه کړي دښمني شي بیا زما تګ راتګ ختم شو دا هېڅ خبره نشته دی د هغه لور به تا له در نه کړه څه خبر نشته دی به ټیک دی دا څه خبره ده ستا لورې به ته مه ورکوله ځه درته هم داسې وکړه ځه خو رشته داري خو به نه ختمې خور سره که نه روز سره خو به رشته داري نه ختمې که نه د هغې نه باوجود هم ورسره رشته داري کوه د هغې نه باوجود هم ته هغې کره ورځه چې دا خو یو معامله و به زما او د هغې جوړه رانغله الله به په دې کې خیر ښي نو دا به داسې به نه کوئ دا د فاسقانو دوه صفتونه غټ غټ ذکر کړل او دریم ویفسدون فی الارض او فساد خوروي په ځمکه کې فساد څه سره خورېږي د الله تعالی په نافرماني سره خورېږي د الله تعالی په حکم ماتولو سره فساد خورېږي د شریعت مطابق چې کار کیږي فساد به نه خورېږي غلغلا وکړه او بیا ولا شریعت وی لاس ولا لاس چې پرې شو نو بیا به څوک غلا نه کوي بیا به څوک غلا نه کوي زنا وکړه او ونیولی شو ګواهان پې مقرر شو څلور او دا سنسار کړی شو بیا به څوک زنا نه کوي مړی وکړلو او ثبوت پې وشو چې او بې ګناه وجلی دی او دی په هغې په بدله کې قصاص شو بیا به څوک قتل نه کوي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب الله فرمایي تاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی ژوند ولې چې آینده خلک د فساد نه بچ شو آینده خلک د قتل و غارت نه بچ شو او چې کوم سړی په قصاص کې قتل کړی شو د هغه آخرت زندگی بچ شو ولې ټول عمر به جهنم ته تلو که نه الله تعالی بچ کړو چې وګوره دنیاوي زندگی دې لاړه خو د آخرت ابدالآباد والا زندگی دې الله بچ کړو د دې څه کوي ویفسدون فی الارض فساد خوروي په ځمکه کې د الله تعالی حکمونه نه نافظوي او په دې کې ټول نه اول کردار دا د حکومت وقت دی دا د قاضي او د بادشاه دی چې هغه په عمل کې د اسلامي نظام نافذ کوي او که نه نافذ کوي بیا هغه ګناهګار دی اولئک هم الخاسرون الله کریم فرمایي دا خلق تاوانیان دي
درې صفتونه الله تعالی ذکر کړل، بیا فرمایي دا نقصان والا دي. کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوي تاسو د الله نه، وکنتم امواتا، او حال دا دی چې تاسو وئ مړه، فاحیاکم، پس هغه ژوندي کړئ تاسو، ثم یمیتکم، بیا به هغه مړه کړي تاسو، ثم یحییکم، بیا به ژوندي کړي تاسو، ثم الیه ترجعون، بیا به د هغه طرف ته تاسو ګرځولی شئ. مخکې دغه خلکو بیان وکړو که نه چې هغه نافرمان او فاسقان فاجرانو قیامت باندې که یا ایمان نو او یا چې هم نو کمزور نو الله فرمایي چې نه نه، کیف تکفرون بالله، قیامت ژوند شته دی. ته سوچو کا کیف تکفرون بالله، څنګه د الله نه انکار کوي، وکنتم امواتا، او ته خو غیر موجود وي. ته څه وي؟ غیر موجود وي، ستا نوم نو، ستا پیژندګلوم نو، ستا شناختم نو، ستا اصل اسم نو، او الله تعالی چې دی نو ته دنیا ته راوستی. هغه حالت چې کله انسان د پلار په شا کې او د مور په سینه کې وي او بیا دی را پیدا شي، الله تعالی هغه حالت څه ویلی، تاسو مړه وئ، نش وئ، نش نه الله څه کړل، فاحیاکم، نو تاسو اشته کړئ، تاسو له ژوند درکړو، د دنیا ژوند دی الله کریم دله درکړلو. ثم یمیتکم، بیا به دې مړ کړي، ثم یحییکم، نو بیا به دې ژوندی کړي قیامت په ورځ. دا دلیل ورکړو که ته وایې چې قیامت په ورځ به زه څنګه ژوندی کېږم، زه خو به مړ یم، زما به اډوکې م خاورې وي، زما بدن به م ختم وي. الله فرمایي اول ځل مې څنګه ژوندی کړې، نه دې اډوکې او نه دې خاورې وي او نه دې ویښتان وو، نه دې غوښې وي، هېڅ شی دې نه و، نوم دې م نه و، مړه چاته پته م نه وه چې دا فلانی به دنیا ته راځي، چاته پته م نه وه. او اوس خو ستا خاورې شته، ستا نوم شته، ستا پہچان شته، نو بیا څه ګرانه خبره ده. ما دنیا کې عام انسانانو دپاره خو چې اول ځل یو څیز جوړول هغه ګران چې جوړ شي، بیا خو دوباره په زرګونو په لکونو جوړېږي که نه، خو اول ایجاد کول ګران دي، اول ایجاد کول ګران دي. او الله کریم له خو برابر دي، هغه له دا نشته چې اول ګران وروسته اسان دي، الله له دواړه برابر دي، هغه هم اسان دي دام اسان دي. الله فرمایي څنګه انکار کوي. نو دو ژوندونه شو، دو مرګونه شو، چونکه قبر زندگی هم حق د علما فرمایي شته او حدیثونو کې مرازي، خو هغه مستقل زندگی نه ده، هغه مستقل یو ژوند نه دی، هغه د دنیا اختتام دی او د آخرت شروعات دی. اصل ژوند د دنیا دی او اصل ژوند د آخرت دی، دا دو ژوندونه صحیح ژوند. نو قبر ژوند د روح د تعلق سره دی، مکمل روح بدن کې شته او که نشته، په دې کې خو بیا اختلاف دا خبره ته نه ځم، خو تعلق د بدن د روح سره دی، دا مستقل یو ژوند نه دی، خو ژوند شته. قبرونو کې دا مړي ژوندي دي، اوس که موږ نه پوهېږو هغه جدا خبره ده. پیغمبران په قبرونو کې ژوندي دي، خوراک او رزق ورته میلاویږي، چې موږ لاړ شو سلام کوو، سلام اوري، د هغې جواب موږ راکوي. او علماء لیکلي دي چې ته کله قبر ته ودرېږي، د رسول الله وسلم مبارک روضې ته ودرېږي که نه، ته به دا سوچ کې چې ما ته ګوري لګیا دی، سبحان الله، ټول وایي ما ته ګوري لګیا دی، او چې ما سلام وکړو سلام زما اوري لګیا دی. طالبان په اوله درجه کې دا کتاب نور العزا وایي، په هغې اخره کې ټول لیکلي دي. نو که هغه هر مسلک والا وي او هغه چې دی نو علم حاصلوي او دا درجه وایي او دا کتاب وایي، نو که هغه مني او که نه مني، هغه مصنف لیکلی دی، هغه څه پاکستانی نه دی یا هندوستانی، هغه د مصر عرب دی، عرب. نور العزا دا یو عرب عالم د مصر عالم لیکلی دی، نو هغه هم دا لیکلي دي. نو انبیا دا زموږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند زموږ دا عقیده ده چې انبیا په خپلو قبرونو کې ژوندي دي، رزق ورته میلاویږي، چې دلته نه سلام وکړي فرشتې وررسوي، او چې هلته وکړي هغه په خپله اوري جواب ورکوي. وهو الذي، الله غزاد دے، خلق لکم ما فی الارض، پیدا کړل تاسو د پاره څه چې بزمکه کې دي، جمیعا ټول، ثم استوى، بیا اراده وکړه الی السماء، اسمان طرف ته، فسواهن، پس سم کړل هغه، 7 سماوات و اسمانونه، وهو بكل شیء علیم، هغه په هر څیز باندې پوهی دی. د الله کریم بڑای بیانې او دغه ذات بیانې چې وګوره الله تعالی هر څه چې پیدا کړي دي، ای بنده ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړي. الله کریم دنیا کې څومره څیزونه پیدا کړي دا د انسان د فائدې لپاره دي. که هغه موږ ته په ظاهره باندې نقصان والا ښکاري، د هغه څه نه څه فایده وي. څومره چې دا ساینس ترقي کوي، دومره موږ الله رب العزت لګیا دی پیژنو. هغې دنیا دپاره کوي، موږ آخرت نه استعمالو. هغه وایي اوس دا چلو شو، دا وشو، دا زمون قرآن وایي
او زموږ شریعت وایي چې دا انور نه دا انور دا طواف کوي. ساینس وایي چې طواف نه کوي، وایي په ځي ولاړ دی. څه شی دی جي؟ اوس چې کوم جدید ټکنالوژیانې راغلې نو هغوی وایي چې یاره دا نورم لګیا دی خوځي خپل ځینه، خو پته نشته دی چې دا د کوم ځینه طواف کوي. نو موږ ورته وایو چې کوم ځای کې د عقل کار نه کوي نو بیا راشه قرآن ته راشه. نو قرآن کې او الله تعالی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې فرمایي چې دا نور د الله تعالی د عرش نه طواف کوي لګیا چې دا نور روزانه راوځي، الله نه اجازت اخلي چې کریم الله وزما نو الله تعالی ورته اجازت وکړي نو بیا راوځي. نو دقه دا د عبادت دی، دا د نور عبادت دی. څه شی دی جي؟ دا د نور هغه داسې نه کوي چې موس کوي او بس الله اکبر او تلاوت سجدې او دغه دا عبادت دی چې هغه څه کوي یا الله ستا اجازت دی زه وځم سهار دپاره دا د اجازت. چې کله قیامت نږدې شي او اجازت وغواړي الله تعالی به دوی چې نه نن به په دې طرف نه وځي، نن به په دې کوم طرف نه چې راغلی په هماغه طرف واپس ځه. نو بیا به د مغرب طرف نه به نور راوځي او واپس به مغرب طرف ته لاړ شي. بس هغې نه پس توبې دروازه بنده شو. دا د الله تعالی وی الله فرمایي هر څه مې تا دپاره پیدا کړي دي. او ثم استوى الى السماء، د استوا په صله کې چې اله راشي په معنا د ارادې سره وي. ثم استوى الى السماء، به اراده وکړه اسمان طرف ته. فسواهن 7 سماوات، الله فرمایي و اسمانونه برابر کړه. څومره الله کریم دی، څومره ښکلي یو نظام او یو کائنات د انسان دپاره جوړ کړلو او خپل قدرتونه ښیي چې وګوره که نه داسې څوک کولی شي، داسې اسمانونه څوک جوړولی شي، داسې ځمکه څوک جوړولی شي، څوک هم نشي کولی. وهو بكل شیء علیم، الله فرمایي هغه په هر څیز باندې پوه دی. د انسان علم ناقص دی، کم دی، معمولی دی. موسی علیه السلام چې حضرت خضر علیه السلام سره ملاقات وکړو نو کشتۍ کې چې دواړه کېناستل که نه نو یو مرغۍ راغله او داسې د سمندر کې خپله خوله ډوبه کړه، څوک یې ډوبه کړه او داسې راوویسته. حضرت خضر علیه السلام ورته فرمایي وی ای د الله پیغمبر ای موسی علیه السلام وی زما او ستا علم مثال د دې قطرې دی ورته وی او د الله رب العزت د علم مثال د سمندر دی. سوچو که یو پیغمبر لګیا دی بل پیغمبر ته وی چې په دنیا کې ټول زیات علم الله انبیاء ته ورکړی دی، دې نه زیات علم بل چاته الله نه دی ورکړی او هغه لګیا دی دا وی. او اے الله تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي کله چې يهوديانو 3 سوالونه وکړل هغه یو سوال دا چې روح څه شی دی، تاسو ګورئ نو يسالونک عن الروح، الله تعالی مخکې فرمایي قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الله روح څه شی دی، دا الله حکم دی او تعالی چې کوم علم درکړی دی هغه لږ دی. الله تعالی ورته فرمایي اوس چاته وایي دوانو جهانو سردار و امام ته وي. او پر روایتو کې راځي چې ما خوب کې الله تعالی وکتو، وګد حدیث دی خو زه خو تاسو سره خپل مطلبي خبره کوم. وی ما خوب کې الله تعالی سره ډېر ښکلي صورت کې ملاقات وکړو. وی الله کریم ماته فرمایي چې فرشتې په څه کې جګړه کوي، ملأ الاعلی غټې فرشتې په څه کې جګړه کوي. ما ویل چې لا ادري، ماته پته نشته. وی الله کریم خپل لاس مبارک زما په دې شاته املا باندې کېغوسته داسې چې کېغوستو وی د هغې یخوالی ما په سینه کې محسوس کو او دا ټول کائنات الله ما ته راښکاره کړو. دومره علم ټول کائنات الله ما اوس ووایه وی فرشتې لګیا دي هغه قدمونه چې کوم جومات ته غسل کېږي د هغې په نیکو کې جګړه کوي، دومره ډېرې نیکوي. یخنۍ کې اودس کولو باندې لګیا دی فرشتې جګړې کوي، یو موز نه چې بل موزه پورې ناست دی دې باندې فرشتې جګړې کوي لګیا دی. دومره د اجر او د ثواب خبرې دي. نو دومره ما صرف علم پورې خبره کوله چې څومره لوی علم. الله فرمایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دا د الله تعالی قلیل دی، لږ دی، لږ. الله تعالی څه شی دی؟ لږ. پیغمبر دپاره خو انسان دپاره خو بې حسابه دی که نه، خو هغه ته څه شی دی؟ لږ دی. یو دوه بوډۍ بزرګانو هغوی چې دی نو بابا چې کور ته راغی دواړه د الله تعالی نیکان خلک نو هغه بوډۍ ورته وایي چې یاره نن خو مې د الوا ته ډېر زړه شوی چې د الوا وخورم. وایي هغه ورته ما سره خو پیسې نشته دی. وایي بس الله نه به وغواړي چې خدای یو پاو ګوړه راکړه چې موږ الوا پخه کړو. ساده خلک وو که نه چې هغه به وایي الله یو دواړه وایي خدای یو پاو ګوړه راکړه چې موږ الوا پخه کړو.
شپې دعا وکړه دواړه وده شو سهار چې دا خاوند دا ښځه بار راووته ویې کتل ټول صحن د ګوړې نه ډک دی اوس ټول صحن ډک دی هغه چې سړیه ته خوا راشه دا څه ماجرا ده چې ویې کتل اوهو وایي مونږ خو پاو ګوړه غوښتې وه که نه خاوند ورته وایي دا د الله تعالی پاو دی ورته دا د چا پاو دی دا د الله تعالی پاو دی ورته د الله تعالی قلیل خو مونږ خو د هغې حساب نشو کولی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ هر کله چې ویل ستا رب فرشتو ته إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بېشکه زه جوړونکی یم په ځمکه کې یو جانشین قالو دوی وویلې اتجعل فیها آیا جوړوې ته په دې کې من یفسدو داسې څوک چې فساد به کوي فیها په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او تویوي به وینه ونحن نسبح موږ پاکي بیانو بحمدک ستا د حمد سره ونقدس لک او بزرګي بیانو ستا قال الله تعالی فرمایل انی اعلم بېشکه زه پوهېږم ما لا تعلمون په هغه څه چې تاسو نه پوهېږئ دغه ځای نه الله کریم د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش بیان کوي چې الله کریم فرشتو ته وویلې چې زه آدم علیه السلام پیدا کوم دا مشوره نه وه دا صرف دې دپاره وه چې د انسان د اهمیت الله تعالی د فرشتو ته ښکاره کولو چې انسان څه شی دی د انسان شان او مرتبه ورته ښودله نو هغوی فرشتو ورته ویل چې الله ته خو داسې کس پیدا کړې چې به جنگ جګړې کوي فساد به کوي وینې به تویوي او عبادت دی نو موږ ستا عبادت کوو علما فرمایي چې دا په طور د اعتراض نه و دا چې ولې پیدا کړې بلکې فرشتې ورته ویلې چې ته دا پیدا کړې څه مقصد دپاره که ستا الله مقصد دا دی چې عبادت نو عبادت خو لګیا موږ کوو خو دا وینو تویولو خبره یې ولې وکړه چې دی به وینو تویي فساد به کوي نو د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه باندې پیریانو نو هغوی به ډېر فسادونه کول ډېر جګړې به یې کولې نو چونکې انسان هم دې ځمکې لپاره پیدا کېدو نو هغه ویل چې کم صفات په هغې کې دی دا به دې کې ویل او یا داسې دی چې ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي هغې دا لیکلي دي چې انسان الله تعالی پیدا کولو نو د دې صفات فرشتو ته وکړل چې دې کې به دا صفات دي دا به واده کوي او دا به چې دی نو رزق به ګټي او دا به روټۍ خوري نو هغې ته اندازه شو چې دا شیزونه خو داسې دي چې دې دپاره دا پیریان هم لګیا دي جګړې کوي ښځې پر سر جګړه ده روټۍ پر سر جګړه ده او دا داسې او دا جنۍ د دې ده او دا هغه ده او دا ټول جګړې که نه فسادات نو هغوی ویل چې یاره دا صفات خو به دې کې وي نو صرف دې طریقې باندې ویل اعتراض فرشتې په الله تعالی باندې اعتراض نشي کولی الله کریم څه فرمایي قال انی اعلم ما لا تعلمون الله فرمایي چې کوم مقصد دپاره زه پیدا کوم تاسو په هغې نه پوهېږئ نو اوس ورته ښیي چې وګورئ که نه تاسو خو وایي چې مه پیدا که خو څه وګوره وعلم آدم الاسماء ښودل الله تعالی آدم علیه السلام ته نومونه كلها ټولو سیزونو ثم عرضهم بیا یې وړاندې کړل هغه سیزونه علی الملائکة فرشتو ته فقال نو ویې فرمیل انبئوني اخیئ ماته باسماء هؤلاء نومونه د دې سیزونو ان کنتم صادقین که چېرې تاسو یې رښتوني الله کریم چې آدم علیه السلام پیدا کړو نو آدم علیه السلام ته سبق هم وښودو چې دنیا کې به ته داسې زندګي تېرې نو فرشتې هم ولاړې فرشتې هم ولاړې دي آدم علیه السلام ولاړ دی الله تعالی ورته فرمایي چې ته به اوبه استعمالې هوا به استعمالې خوراک به کې اسکاک به کې پوه شوې دا به دا شی وي ټولو څیزونو نومونه چې کوم د دې د زندګۍ سره وو هغه څه نومونه ورته وښودل آدم علیه السلام یاد کړل فرشتو نه یاد نشو فرشتو ته نو الله تعالی فرمایي ثم عرضهم علی الملائکة په دې کې ډېر اقوال دي چې دا کوم څیزونه وو خو بس لنډه دا ده چې د انسان د ضروریات چې څومره څیزونه ټول الله تعالی ورته وښودل چې دا څیزونه به وي بس نو بیا څه ویلې فرشتو ته ویلې چې خشابه دا څه نومونه ماته وښیئ فقال انبئوني باسماء هؤلاء فرشتو ته وفرمیل وښیئ ماته دا نومونه ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یئ چې مونږ عبادت کوونکي و انسان مه پیدا کوو مونږ به هر څه کوو شام ماته وښیئ فرشتو ته مخامخ کړ فرشتو ته ویل چې ماته وښیئ دا نقطه ځان سره یاد ساتئ ښه فرشتو ته څه وفرمیل ماته وښیئ الله تعالی ورته فرمایي قالوا هغوی ویلې سبحانک پاک یې ته
لا علم لنا مونږ ته هیڅ علم نشته الا ما علمتنا مگر کوم چې تا مونږ ته ښودلی دی انک انت العلیم الحکیم بېشک هم ته دانا او خاوند د حکمت فرشتو انکار وکړو یا الله مونږ ته د دې څیزونو نومونه نه راځي خدای ته پاکې علم تا سره دی یا الله مونږ نه پوهېږو بس چې څه تا ښودلي دي یا الله په هغې پوهېږو دې نه سوا مونږ په هېڅ هم نه پوهېږو عاجزي ښکاره کړله دې ته کامل ادب وایي دې ته کامل احترام وایي چې کله ته په یو څیز کې پاتې راشي نو بیا هغې دپاره بېجا دلیلونه او بېجا تعویلات نه دي کول پکار نه جي بس ټیک شو جي بس صحیح شو خبره ختمه شو نو فرشتو څه وکړ هتیار یې وغورځول چې یا الله مونږ ته نومونه نه راځي انک انت العلیم الحکیم ته پوهې چې انسان دې ولې پیدا کړی دی او حکیم حکمت والی چې کم مقصد دپاره دې پیدا کړی دی یا الله په دې باندې ته پوهېږي مونږ نه پوهېږو اوس الله تعالی حضرت آدم علیه السلام ته متوجه شو زما ټکې خو به یاد دي که قال یا آدم وی فرمیل اے آدم انبئهم اخایا دویتا باسمائهم نمونه ددی فلما انباهم پس هر کله چې هغه خود لغویتا باسمائهم داغي نمونه قال الله فرمیل الم اقل لكم آیا ما تاسو نو ویلی انی عالم بشک ز پویګم غیب السماوات په پټو خبرو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم ما تبدون او ز پویګم پاغه چې تاسو ښکارا کوي وما کنتم تکتمون پاغه چې تاسو پټوي الله کریم فرشت آدم علیہ السلام ته وی انبئهم اته څه فرمای انبئونی ما ته خی دلته څه فرمای آدم علیہ السلام ته نو چې انبئونی انبئهم دې فرشتو ته وخیا چې فرشتي ستا شاګردان نشو ته استاد شي فلما انباهم باسمائهم آدم علیہ السلام وی دا هوا دا وبدي دا غر دی دا بوټه دی دا ونه دا پاڼه دا سمندر دی ټول نمونه ورته واخیستل او فرشتي ولاړې دي حیران شو چې آدم علیہ السلام ډېر تکړه دی موږ خو نه راتلل ډېر قابل دی ډېر تکړه دی الله کریم ورته فرمایي الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض ما تاسو نو ویلي چې زه په دې ټولو څیزونو چې ځمکې او د اسمان کې کوم پټ او ښکاره څیزونه دي په دې ټولو زه پوهېږم تاسو پرې نه پوهېږئ ما تاسو نو ویلي او تاسو چې کم کارونه ښکاره کوئ او که پټ کوئ الله فرمایي ټولو باندې زه خبردار یم او ځان سره سوچ وکړو مونږ که نه څومره ګناهونه مونږ پټ کوو خلوت د خلوت زندگی دا ډیره نازکه زندگی ده د یوازوالي زندگی دا ډیره نازکه زندگی ده مشران وی دوزګار نه د خان بیګار هم ښه دی چې ته به اوزګارېږي ستا توجه به ګناه طرف ته ځي دا یاد ساته نو کوشش دا کول پکار دی چې ځان مصروفه ساتل پکار دی که د دین کار وي که د دنیا د فایدې کار وي خو ځان به مصروفه ساتې دا د یوازوالي زندگی د چې چا محفوظه شوه دا بس کامیاب دی دا د الله تعالی ولی و نیک سړی دی یوازوالي زندگی د چا شپه محفوظه ده د چا یوازې ټیم محفوظ دی او هغه په ګناهونو کې نه تیروي هغه په مختلف ګناهونو کې خپل ځان نه اخته کوي که هغه د موبایل سره تعلق ساتي او که هغه د بل څیز سره تعلق ساتي نو بس دا کامیاب دی د خلوت زندگی ځان له محفوظه کوي ښه څو کوي خلوت زندگی الله تعالی دا غینم خبردار دی ته دا مو چې ما ته څوک نه ګوري لګیا دی الله تعالی نه ګوري لګیا دی او فرشتي در سره دی لیکي لګیا دی چې یو څیز لیکل کېږي لګیا دی نو بیا به ته څنګه دا ووایې چې یاره ما ته څوک نه ګوري لګیا دی نه څوک ذات داسې شته دی چې هغه خبردار دی بعضې نیکیانې به داسې وي د انسان چې فرشتو ته به هم پته نه وي فرشتي چې 24 غنټې ما او تا سره دي او زما ستا ښه او بد اعمال لیکي لګیا دي داسې نیکۍ به د انسان راوځي داسې بعضې اعمال به راوځي چې فرشتو ته به پته نه وي ولې حدیث کې راځي فضائل اعمال کې هم شته دی که نه چې د یو کس به 80 دفتر د ګناهونو وي ای به که نه به او د هغې نیکي به هېڅ هم نه الله تعالی به څه فرمایي د ده یو نیکي ما سره ده فرشتو تا سره نشته دی ښه فرشتو سره یا الله تعالی فرشتو د ده یو نیکي ما سره ده هغه څه شی ده کلمه د شهادت ده
کلمه د شهادت ده شته که نشته دی نو بعضې نیکۍ به داسې وي چې هغه به صرف د الله سره وي نو بعضې ګناهونه به هم داسې وي چې به صرف الله ته پته وي نو توبه خو ډېر ښه شی دی که نه چې انسان توبه وباسي الله تعالی الله تعالی دا مطالبه د انسان نه کوي چې ته فرشته شه دا نه کوي الله تعالی مطالبه دا کوي چې ته ګناه کوې نو توبه وباسه کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون د الله پیغمبر فرمایي ټول انسانان ګناهګاران دي خو رښتیا نه څوک پکې پاک دی دې زمانه کې خو څوک پاک نشته خامخا الله کریم فرمایي بهترین ګناهګار هغه دی چې هغه توبه وباسي ګناهګار کې دا ښه ګناهګار دی دا بهترین ګناهګار دی چې دی الله تعالی ته توبه وباسي دی الله نه معافي غواړي الله کریم ورته ویل چې وګورئ کنه اوس فرشتې شاګرد شوي آدم علیه السلام استاد شو وإذ قلنا للملائکة اسجدوا هر کله چې ویلې مونږه فرشتو ته سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا پس سجده وکړه دوی الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا هغه انکار وکړو واستکبر او تکبر وکړو وکانه من الکافرین او شو د کافرانو نه الله کریم فرمایل فرشتو ته اوس چونکې یو مخکې دنیا یو نظام چلول دی هغې دپاره یو سیسټم برابریږي لګیا دی نو الله تعالی فرشتو ته وویلی چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته دا سجده د تعظیم ده مخکې به بادشاهانو ته خلکو کوله نو جایز و د تعظیم سجده لکه حضرت یوسف علیه السلام ته د هغه مور او پلار او د هغه وروڼو سجده کړې ده سوره یوسف کې شته دی هغه آیات دی شروع کې چې یوسف علیه السلام خوب کتلی و کنه انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یا پلار ته وایي چې ای پلاره ما نور او سپوږمۍ او 11 ستوري وکتل چې ما ته سجده کوي پلار یې پوه شو چې دا بچی خو ډېر رسېدلی دی دا به پیغمبر وي نو پلار ورته وایي چې خیال کوه ګورې دنیا کې حسدناک ډېر دي او زامنو سره به یې نه لېږلو ورته پته وه چې دا خوب که ځواب د بچو مخې ته راغی دا بچي خو بیا نه پرېږدي بیا حسد خو وي که نه انسانانو کې نو الله کریم فرشتو ته ویلې سجده وکړئ الا ابلیس خو ابلیس ونه کړه دلته اوس ډېر لوی بحث دی د طالبانو چې فرشتو ته ویلي دي نو شیطان خو پکې داخل نه دی نو څه شیطان خو پکې داخل نه دی او استثناء چې کېږي الا ابلیس سوا د ابلیس نه استثناء دې ته وایي چې یو کس ته جدا کړي یو کس ته بیل کړي لکه ټول راشئ وې ته مه راځه دا یو اخره کې موجوده ټیک شو نو اوس چې کله الله تعالی فرمایي ټولې فرشتې سجده وکړئ نو هغه خو پکې رانغی شیطان خو پکې رانغی فرشتو ته ویلي دي که بیا ولې وایي چې شیطان ونه کړه نو ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې یو قول دا دی چې دا فرشتو یو نسل داسې و چې هغه فرشتې الله تعالی د اور نه پیدا کړې وي چې هغې کې دا شیطان ابلیس هم پکې و دا د فرشتو د یو نسل نه و دا د فرشتو یو قسم و پوه شوئ که نه په دې خبره باندې لکه څنګه چې ځناورو کې قسمونه وي غواګانو کې قسمونه وي میخو کې قسمونه وي اوښانو کې قسمونه وي چیلو ګډو کې قسمونه وي انسانانو کې هم قسمونه وي که دا د فلاني ملک دی دا د فلاني ملک دا د فلاني دی دا یې که نه دغه رنګې په دې فرشتو کې قسمونه و نو دام پکې داخل و دا فرشته و خو د هغې نه جوړه او بیا بل قول دا دی چې دا دنیا کې د ډېر زیات عبادت کړی و ډېر زیات بعض علما فرمایي چې 80,000 کال عبادت کړی بعضې لکونه یادوي چې دومره عبادت یې کړی نو الله تعالی فرمایل فرشتو ته چې دا خو د اسمان ته راخوځي دا خو ډېر ښه سړی دی هر ټیم منځونه دي او بس اودسونه دي او بس مړه سجدې دي او رکوګانې دي بل کار یې نشته دی اسمان ته یې راخېجوئ هلته خو یو نظام چلولو که نه یو نظام یو مفسر دام لیکلی دي وایي یو ځل الله تعالی چې دا کوم را روان وختونو دپاره خبرې په لوح محفوظ کې لیکلي دي یو ځل د دې ابلیس مخامخ یو خبره راغله چې الله تعالی به داسې یو کس به یو هغه ته به چې دی نو فرشتې سجده کوي یو به ورته نه کوي هغه به شیطان یو هغه به داسې هغه به داسې په دا ډېر زیات خفه شو دا به څوک بدبختیه دا به څوک دلو بې غیرتی چې دا به ډېر خفه شو نو دعا یې وکړه وایي یا الله دې فرشتو کې خو څوک مه جوړوه فخیر خو یې وکړه وایي یا الله که جوړی خو ما جوړ کوئ چې دی بچ شي وایي
دا دعا یې وکړله وایي نو الله تعالی هغه دعا قبوله کړه چې ته بس ته هسې بدبخته وې او دعا دې مو وکړله. بعض علما داسې هم فرمایي چې دا واقع لیکلی شوې وه. ښه جي نو دې چې کله دی بر وخېجولو اسمان ته نو دا د فرشتو سره به دم عبادت کولو. نو څنګه چې یو پردی سیز یو بل نسل والا سیز په یو چیلو کې یو ځای شي نو هغه ټولو ته خلک بیا وایي دا ټولې چیلۍ دي وایي دا نسل وروسته تپوس کوي چې د کم نسل ده د کم نسل ده. نو دا هم د فرشتو په شان دي شو. نو الله تعالی دې ټولو ته فرمیل چې تاسو سجده وکړئ نو دی هم پکې داخل و دی هم سجده کوي. نو ده ونه کړه سجده ده ونه کړه. ولې آدم علیه السلام خو کتلی او که نه ابا واستکبر هغه انکار وکړو تکبر یې وکړو. او دا ابلیس چې کوم دی نو دا د څنګه چې د انسانانو پلار حضرت آدم علیه السلام دی نو دا د پیریانو پلار دی او د دې نوم جان دی. جان قرآن کې شته دی. څه نوم یې دی جي؟ جان. ابلیس تلبیس نه دی او تلبیس وی وسوسه اچولو والا ته دا وسوسې اچوي. یو د فضل اعمال کې مې واقع شته دی چې یو عالم الله تعالی نه سوال وکړ یا الله دا شیطان خو ماته وښیه دا څنګه وسوسه اچوي. نو الله تعالی ورته ښکاره کړل نو دی لکه دی داسې په زړه باندې ناست دی او خرطه مې داسې په زړه کې خښ کړی دی وسوسې اچوي لګیا دی. نو چې ده به د الله ذکر شروع کړو هغه به زر د شاته شو چې بیا به ذکر نه غافل شو بیا به وسوسې شروع کړې. ویل چې داسې دا داسې ظالم دی دا وسوسې اچوي او ده کې دا صفت هم دی چې د لرې نه وسوسه اچوي. ښه ضروري نه ده چې دا سره د لرې نه وسوسه مخکې دا سره روان دی. اوس ابا واستکبر انکار یې وکړو تکبر یې وکړو وکانه من الکافرین او شو د کافرانو نه. ابا واستکبر تکبر و انکار یې وکړو. مفتی فرید رحمت الله علیه مریدان ناست دي یو مرید تپوس وکړو چې مفتی صاحب وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا ہے. مفتی صاحب ورته ویلې کل دوباره یہ سوال پوچھنا. د مشرانو خبرې خو ډېرې پخې. سبا ورځ شوه سبق شروع دی مریدان دي شاگردان دي ناست دي ورته اکس نہ خبر ہے ردا. مفتی صاحب ورته وہی وہ کون تھا جس نے کل یہ سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ کون سے عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اگر ورته وہی جی میں. مفتی صاحب ورته وہی یہی لفظ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا ہے. میں ز شیطان څه وایي داسې مه وایه چې زه داسې به شي لکه زه. داسې مه وایه چې زه مه وایه ځان ته ښه تکبر مه کوئ غرور مه کوئ. الله تعالی فرمایي تکبر زما صادر دی او غرور زما لنګ دی او څوک چې دا اپناوي الله فرمایي عذاب به وله ورکوم. دا زما خاصه ده دا د الله سره ښایي انسان سره نه ښایي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلم لاره باندې روانو سر مبارک به ښکته و په عاجزۍ په تواضع سره به تلو. داسې به نه تلو داسې سینه به یې نه راښکله. حدیث مبارکه کې راځي چې یو سړی په لاره باندې روانو بني اسرائیلو کې او داسې اوچت دنګ تک سور غټ مزیدار ښکلی وایي خلکو ورته وویل ماشاءالله ستا په حسن خو ډېر تعجب دی. وایي زما په حسن خو الله هم تعجب کوي. ورته وایي معاذ الله. حدیث کې راځي چې هماغه وخت کدې وړوکی شو دومره شو و رشته داران یې راغلل او داسې لاس کې اوچت کړو پورته یې وړو او بیا 2-3 ورځو پس مردار شو. بل روایت کې راځي چې څنګه قارون باره کې راځي دغه رنګ الله تعالی په ځمکه کې خښ کو. رسول الله علیه السلام فرمایي قیامت پورې په ځمکه کې ګرځي. تکبر دا شی تکبر ډېر خراب شی دی. وقلنا یا آدم اسکن او مونږ ویلې آدم علیه السلام اوسېږه ته وزوجک الجنة او بیبي ستا په جنت کې وکلا منها او خورئ د هغې نه رغدا حیث شئتما فراخه کوم ځای نه چې غواړئ ولا تقربا او مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا پس شئ به تاسو من الظالمین د ظالمانو نه د کمې کوونکو نه. الله کریم څه فرمایي اوس شیطان انکار وکړو دشمنی شروع کړه. الله کریم حضرت آدم علیه السلام ته فرمایل ته او ستا بیبي پکې کم خانه راغله. آدم علیه السلام جوړ شو کنه. نو حدیث مبارکه کې راځي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي چې آدم علیه السلام باندې الله تعالی بیهوشي راوسته
او چې څنګه را پاسېدو نو د ګسې پختۍ نه چې دی نو حضرت مور حوا الله تعالی پیدا کړې وه. حوا په ټولو زنانو کې ټول نه ښکلې زنانه حضرت حوا ده علیه السلام. دا پیدا شو د آدم علیه السلام نه. انت وزوجک الجنة، الله تعالی ورته فرمایي ته او ستا بیبي دواړه په جنت کې اوسېږئ چې کوم ځینه مړه غواړي خورئ څکئ، خو به طور د امتحان دی اوس که نه، خو دا یو ونه د دې ته به نه نږدې کېږي، یعنې بیا به بې انصافي شي. څه به شي جي؟ بې انصافي. دا به انصاف نه وي، ما منې کوي. بعضې علما فرمایي چې دا د قجورې ونه وه، بعضې وایي د غنمو ونه وه، بعضې وایي د انګورو ونه وه، بعضې وایي د اوربشو ونه وه، ډېر پکې ویلي دي. ابن کثیر او نور علما فرمایي چې الله تعالی او د هغه پیغمبر نه ده بیانه کړې، نو په دې کې څه فایده نشته چې موږ تاسو ته ووایو. یا د غنمو ده یا د جوارو ده، ما ته څه فایده شته یا تاسو ته؟ بس ونه ده که. مقصد دا دی چې الله تعالی منع فرمایله چې دې بوټي ته به نږدې نه ځې. فازلهما الشیطان، پس دوکه ورکړه هغوی ته شیطان، عنها د هغې نه، فاخرجهما، پس راوي ویستل دواړه، مما له هغه جنت نه، کانا فیه چې هغه و دواړه په هغې کې. وقلنا وویلې مونږه اهبطو تاسو لاندې راکوز شئ، بعضکم لبعض ځینې تاسو نه د ځینو، عدون دشمنان به وي، ولکم فی الارض او تاسو دپاره په ځمکه کې مستقر د ستوګنې ځای دی، ومتاع الی حین، او فایده ده تر څه مودې پورې. فازلهما شیطان ورته وسوسه واچوله. ښه شیطان کوم خوا نه راغی؟ جنت کې دواړه ګرځي او شیطان کوم خوا نه راغی؟ یاره عجیب عجیبه. قرآن ډېر لوی علم والا کتاب دی، په خدای یقین کوي. بعض علما فرمایي چې الله تعالی کله دا شیطان ورټلو که نه ورټلو، او د آدم علیه السلام او د دې بیبي ته یې وویل دوی له جنت کې نو بهر چې تاسو ته او ستا بیبي دې په جنت کې اوسېږي، خو دې بوټي ته من جوختېږئ. په دقه وخت کې ورته وسوسه واچوله. لا خو کوشوی نه دی که نه، لا خو جدایي نه ده راغلې، لا خو په دقه وخت کې ورته وسوسه واچوله په زړه کې. وسوسه څه شی ده؟ هغه مخکې ته ویم. او یا بعضې علما فرمایي د تورات کې لیکلي دي، ابن کثیر څه فرمایي تورات کې واقع لیکلې ده چې جنت کې یو مار اوسېدو، د جنت څوکیدار، او د دې ابلیسو سره دوستانه وه. ولې دی خو نیک سړی و، هغه له څه پته وه چې دی به دومره غټ ارامیتوب وکړي. نو دی هغه امار چې جنت ته تلو، نو دی د هغه په خوله کې ننوتو، دی هم جنت ته لاړو، او هلته چې دی حضرت آدم علیه السلام ته وسوسه واچوله. او دریم قول چې اکثر علماو هم دقه لیکلی دی، هغه فرمایي چې شیطان کې دا خاصیت دی چې دی لرې نه وسوسه اچوي، نو دنیا نه وسوسه د آدم علیه السلام په اړه کې په جنت کې ور واچوله. خو اسانه خبره دا ده چې الله تعالی یو کار کولو خو بس ویې کړلو، بس هغه د دنیا نظام چلولو، څنګه وشو څنګه ونه شو، بس وشو، الله وکړو بس وشو. شیطان وسوسه واچوله. نو فازلهما الشیطان، وسوسه څه شی وه؟ وسوسه مخکې سپارو کې ذکر کېږي. شیطان ورته وویلې چې زه قسم کوم، وقاسمهما انی لکما من الناصحین، زه تاسو دواړو ته قسم کوم چې زه ستاسو خیرخوا یم، څه تاسو دا ونه وخورئ نو همیشه به جنت کې پاتې شئ. آدم علیه السلام خو چونکې پاک صفا سوتره بنده و، هغه ویل چې د الله په نوم هم لا څوک دروغ قسم کوي، دا هم لا کېدی شي. نو هغه ویل چې دا سړی خو به رښتیا و. نو اول چا وخوړه؟ بیبي حوا. لکه خطا وایي چې ګور ګزاره کوي، دا ښځې نه دي. ګورې النساء حبائل الشیطان. امام الانبیاء فرمای وی شید دا ښځه نه ده، بس اوري لګیا دي. دا ښځه نه ده، د شیطان پړی دی. پړی پېژنئ که نه؟ کلک کلک دی پې وتړي، چې وتړي نو بس بیا د خوځېدو نه، نو بیا چې څه درته وایي بس بیا یې مني. جی بل ټیک شو، جی ټیک شو، خیر بس خیر خیریت. نو ولا تقرب هذه الشجرة، شیطان ولا دوکه ورکړه. نو دا فازل ازل اصل کې وای خویدو ته، یو غلطی کولی یو خویدلی، دوړو کې فرق دی. نو دا خویدلو سره انسان نه ګناهګاریږي، خویدلو سره انسان نه ګناهګاریږي، دا ګناه نه واخج. دا یاد ساتئ. دواړه جنت ته راوستل. وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، الله فرمای کوشئ تاسو کې بعضې به د بعضو دشمنان، شیطان به د انسانان دشمني او انسان به د شیطان دشمني. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تاسو په ځمکه کې د اوسېدو ځای او فایده ده، خو یو وخته پورې.
ټول زندگی به نو سیږي، مرګ به راځي یا به قیامت راځي، د هغې نه پس به بیا یا جنت وي یا به دوزخ وي. عزتمندو وی حضرت آدم علیه السلام، دا بس ترجمه مې ختمه کړه، ټیم ډېر شو. یو واقعه علماو لیکلې ده، وی حضرت آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راکوز شو که نه، نو مخکې دا واقع بیانېږي، په خپله هم بیانېږي به، چې کله دنیا ته راکوز شو نو حضرت آدم علیه السلام 40 کاله پورې الله تعالی ته جړلي دي. ټیک شو، نو بیا چې الله تعالی توبه قبوله کړه، دا به را روان درس کې درته وایم. نو الله تعالی د انسان سره دنیاوي د زناور او د پرندې دا ټول الله تعالی پیدا کړل، ځکه چې ژوند مو دنیا کې تیری کنه. نو په دې کې چې دا کوم اوسۍ ده، اوسۍ مفتی عبدالله شاه صاحب هم دا واقع بیان کړی ده، دا کوم اوسۍ ده، نو دا آدم علیه السلام ته رااله، ورته پته ولګېده چې د الله تعالی یو پیغمبر ځمکې ته راکوز شوی دی. نو دا رااله آدم علیه السلام ته، او آدم علیه السلام ته ودرېده، ورته وایي چې ته د الله تعالی پیغمبر یې، زما په دې ملا باندې لاس راکاږه چې زه بختوره شم. دا یو واقع لیکلې ده چې آدم علیه السلام لاس راکاږلو، نو اوس اوسۍ خو هسې هم ښکلی څیز دی، نو د هغې دننه چې کوم دلته دا غوټه غوندې کې وي، دې کې او نوم دې کې مشک وي، مشک قیمت ترین عطر وي، قیمت ترین چې د هغې قیمت انتهایي لوی دی، هغې نه خوشبوی شروع شوه. چې ځنګل ته لاړه نو نورو ځناورو ورته ویل چې دا خوشبوی دنه څنګه راځي؟ وایي والله ما خو داسې چالو کړل. دی ویل چې اوخو راځي، دا خو موقع ده. نور ځناور هم راغلل، هر یو ځناور راځي، آدم علیه السلام ته وایي جي بس لاس، چې لاس راکاږي، لاس راکاږي، نور د هېچا نه خوشبوی شروع نه شوه. نور ځناور آدم علیه السلام ته وایي چې دا ولې د الله پیغمبره د هغې نه خوشبوی شروع شو، زموږ نه شروع نه شوه. نو آدم علیه السلام ورته وایي هغه د الله رضا دپاره راغلی و، تاسو مطلب دپاره راغلی، تاسو مقصد څه شی چې موږ هم خوشبوی شروع شو، هغه د الله رضا دپاره راغلی. الله دې